ملته کامه پښتنو ستاسو د یاداشت مطابق ستاسو د سترګو د لید مخ ته زه یو وړ یاداشت تاسو ته در یادوم ستاسو د مخه شوی دی هغه د 11 اکتوبر د خیبر جرګې 26 نکاتو کې یوازې 2 نکات درته یادوم بیا به لږ پوهه شئ چې دا څه شی و یو نکته دا وه یو شک دا و د هغې جرګې چې پښتانه به خپل ملي مرکز جوړوي د پښتنو به یو ملي مرکز جوړیږي سل جربه ځمکه د هغې ملي مرکز د جوړولو دپاره هلته د خیبر اولسونو درته درکوله اعلان یې درته وکړو پرېکړه دا وشوه چې په دې ملي مرکز کې به هره ضلع او هر ګوند چې ټوټل 8 راځي هر یو به داسې یو بل سیکرټریټ لري بیا به په دې منځ کې د ټول ملت ملي سیکرټریټ او ملي جرګه حال سیستم دغه ځای ته به د ضلعو مسلې راځي چې کوم ملي حیثیت لري هلته به په ملي جرګه کې کار پرې کېږي سیکرټریټ دویم شک یې دا و چې د دغو پرېکړو د عملي کولو دپاره به دا هر ډیسټریک او هر یو ګوند 3 زره کسان مختص کوي چې 2,40,000 کسان یعنې څه کم 3 لکه نفر راځي دا به دوی قوت وي که دوی یو پرېکړه کوله هغه به عملي کوي پنجابی اکټیو سټرکچر سیستم لري یعنې پنجابی که خبره کوي د هغې د عملي کولو دپاره هم یو نظام لري ته که یو خبره کوي ته که راټولېږې هم ته که جرګې هم کوي خو څوک به عملي کوي همدغه خوارې مونږ کړې وې دغه محنت مو کړی و د دغې دپاره ملګري شهیدان شول د دغې دپاره مونږ د خپلو ملګرو په جنازې باندې د ملګرو نه بلکې د ملت خبرې وکړې چې دا ملت سیال شي د نورو په شان که دی سټیټ نه لري سټیټس خو ولري د دوی د خبرو د عملي کولو یو څه نه څه لار خو پیدا شي کم سوچ دا وي چې تاسو به جرګې کوئ او دا پنجابی واکدار به تاسو د وطن متعلق چې کومې تاسو د خیرخواهۍ پرېکړې کړي دي هغه به دی درته عملي کوي یعنې تاسو به پرېکړې کوئ چې اپریشن مه کوه وسایل مه لوټه او دا خبره به څوک درته عملي کوي دا پنجابی واکدار به درته عملي کوي پنجابی فوج نه په 80 کالو کې مو دا دومره مړیو به وجود دا 100 کالو کې دا 80,000 شهیدانو به وجود د سلګونو زرګونو واړه او داسې په درجنو غټو اپریشنونو به وجود د دومره لوټلو وهلو او رټلو به وجود تاسو له په دې فکر کې ناست یئ چې ستاسو د خیرخواهۍ خواهشات چې کوم تاسو لرئ بیا پرېکړې کوئ هغه به دوی درته عملي کوي کار کوي څه شوي دي دا له دې ځای ته ناست یئ دا لار وه خو خندا پورې وشوه په دې جرګه څه شوه منظور چیرې ورک شو هغه ورک شو وزړګیا ته چیرې ورک وي دغه جرګې نه ډایرکټ څوک نه دي تللي بیا میټینګونه شوي دي زه پکې موجود وم بیا یې اعلانونه کړي دي چې موږ شریک عمل کوو هېڅوک نه راتلل یوازې یو تنظیم له یو اړخه یې ټول مشرتابه په قید و بند کې وه بین پرې لګېدلی و بین معنا دا ده دهشتګرد تنظیم یې لیکلی و یو عمل یې نشو کولی هر ملګری په شیډل 4 کې و نه تاسو د شیډل 4 نه پوهېږئ زموږ د صوبایي صدرانو د کور مخ ته شپه ورځ د پولیس ګاډي ولاړ وي ته د کور نه نشې وتی یعنې د شهیدانو پاتې خېټه چې ځي هم دوی پرې جیلونه خوري نه مو ولیدل د پي ټي ایم صوبایي کوارډینیټر خیرالامین په څه پرې جیل وخوړل تېر وخت د مولانا خانزیب پاتې خط تللی و د کور په بله دروازه وتلی و د دغې باوجود د دغې هر څه سره پي ټي ایم ولاړ و دا شیان د پیغور دپاره نه وایو په دې خبرو باندې مورچې ته مه خېږئ د دغې خبرې خلاف دا یو بیس دی د دغې ملت د دغې خاورې د باج کولو د تحفظ دپاره وطن مو تباه شو ماشومان د لوږې مري په دې خاوره ماشومان په بمونو باندې ډرون حملې پرې کېږي ستا په ماشومان وطن لوټ شو وسایل یې لوټ کېږي په کلي کې په کورونو کې د عزت ژوند ته څوک نه پرېږدي یو څه خو چې سره وار و اوس هره خبره هم د دغې شوله چې بس ته یې کوه زه به یې مسخره کوم مونږ اوس هم لا نن هم یا خو سادهګان یو یا په ملت په رښتیا باندې د زړه د درد هم چې څه کولی شول یو ځای ته مو رسول غواړو چې د ملت په شریکه باندې دوی عقل هم د دوی فکر هم د دوی لاره هم اورېدلو ته په دلایل باندې مونږ او دوی مونږ سره تیار شو هماغه جرګه ورکه نه ده نن یې هم په بیرته را ژوندی کولو کې یو ساعت نه لګېږي خو چې اراده خو وشي اوس صحیح ده منمه بیانونه به وکړي پارلیمنټ چې به وشي
جرګې به وکړي څه درته وشي عمل به ځنې جوړېږي د پنجابي نظام به ستا په خبرو عمل کوي چې ستا وطن پرې بچ کړي نو ته خو به هم یو څه عملي شکل لرې بیا خبره هغه ځای ته ځي خو پنجابي هم د دې وطن د مشرتابه خلکو هغه لالچ پېژندلی دی د پارلمان څوکۍ ورته تاو راتاو کې وبخئ بیا قام خو پرېږده خپل ډبولي چې خوړلي وي هغه هم بیا ځنې هېر او اختیار هم نه وي د خپل ملت جوړون خپل بنیادونه جوړون په خپلو بنیادونو ودرېدل په خپلو خپو ودرېدل دا د دغې ملت دا د دغې وطن د مسلو حل دی ښه صحیح ده که بیا هم وایو چې هغه وخت تېر دی او دا خبرې هم کېږي تاسو بیا چېرته وایي بیا جرګه څه شوله جرګه هم به موږ هم به احتجاجونه هر شی روان وو هېڅوک ونه چې څوک دا خبره کوي هغه نه و یو ملي خبره وه د ټول ملت شریکه خبره وه صحیح ده راځو د دغې خبرې نه هم نه شو عملي کولی یا نه شو کولی یا بده را باندې لګي چې څوک یې راته کوي چلو صحیح ده دا د جرګې د یووالي د یو عملي شکل د جوړولو د دغې نیکو یو د اختیار خبره وه دویمه د بې اتفاقي خبره وه پښتانه د